بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين يهديهم إلى الحق. قرآن کریم ہدایت تے دغه کتاب هدایت تے للمتقین اغا چا دفاره چه اغا د تقوی خواندان دی. هدن کی با رستو دی ترکیبونه کی مختلف یو مخ کی بیان شو چه هدن حالو هدن حال او دویم دا چه هدن دا خبر شي په معنا د هو هدن سره هو دا قرآن کریم هدن للمتقین. هدن چونکه مصدر دے او مصدر کته حال جوړه که خبر جوړه دغه شان نشي جوړولې په معنا د اسم فاعل سره به اخلي هادیان سره ندی د هدن معنا شاته کی يهديهم سره پہله مضارع سره فعل اشاره کی چې هدن په معنا د هادیان سره ده او ترجمه شاته مضارع سره وکړه يهديهم يه فعل مضارع راوړله استمرار ته اشاره ده چې د قرآن کریم هدایت دا خاص په یو زمانه دون زمانه سره نه ده بلکې هر زمانه ته د قرآن کریم هدایت عام ده مستمر همیشه سکی هدایت اشاره ده دې خبره ته چې قرآن کریم نسخ خپدې نه راځي منسوخ کیږي نه د هدایت په استمرارنی همیشه وي دا سه شاته سره راځي نه چې دې سره د هدایت او د هادیواله شي منسوخ يهديهم هدایت کی چاته د متقیانو ته يهديهم دی تخي الى الحق دا الى الحق فی سب دویم مفعول به ده هدایت دو مفعول غواړي چاته هدایت کی د سه هدایت کی پوهیږي متقیانو ته هدایت کی او د حق کی نه هدایت یی حق طرف ته هدایت پوهیږي په خبره باندې نو ال الحق دا بیان د واقع شلوخه هدایت وی ستا حق ته پوهیږي په خبره باندې نه ال الحق راويست دویم مفعول به په واسطه د الاسه يهديهم قرآن کریم مستمر او همیشه ہدایت کی متقیان ہوتا او دس خبر ہدایت کی حق طرف تفتا سپوش والے والہدا فی الاصل مصدر کالسورا والتقا ہدا اصل کے مصدر دے سدے الہدا اصل کے الہدیو دے او ہدن اصل کے ہدیون دے ہدا ہوئے گئے د هدن لفظ متعلق د سیبوی سیبنا چونکه استرابن دو قول راغلی دی یو قول کی رازی چه پوعل لفظ باندې مصدر نرازی پوعلون وزن باندې پوئیگه یو قول تدا راغلی دی چه نرازی مگر منقوص راغلی دی لکه هدیون لکه پوئیگه نو دی قاضی صاحب د هغې وضاحت کې دوه مثال راوړل سوره نه راوړی توقا نه راوړی کالسورا والتقا نه الهدى السوره او التقا څو مصدر شو درې مصدر شو ښه د هدن نه علاوه دوه شو سورن او توقن چې الف لام پی نو سوره او توقا او الهدى پوهېږې او چې نه الف لام ترې نه درې کې نو سورن او هدن او توقن ویگا بخبر امان نوال هدا فی الاصل مصدر هدن اصل کی دا سورا و دا توقا فشان هدا یهدی سرا یسری او وقا یقی وقا نو ټول ناقصتی پوشل بخبر امان سرا یسری د شپې تلو تویلی کیږي د شپې تلو تخا سین ری یہ اصلی حروف تھی سبحان الذي اسرا بعبد اسرا د شپې بوتلل او سرا د شپې تلل توقا اصل کی وقا دے سدے وقا دے وہ پتا بدل شوی دا ویگ
لکه توراس اصل کې وراس ته وایي وتاکلون التراث معنا وراس وراثت نه ده او اصلي ده نو توقا کې هم اصل کې وقا ده سره او په څه بدل شوی ده پتا باندې توقا په بشوله او اصلي حروف و قاف یا لفیف مفروق تها دو حرف پکې د حروف علت راغلي او جدا جدا دي ها پیسه پوښوله اوس راشه هدایت ستوي نو ومعناه الدلاله ومعناه او معنا د هدایت الدلاله دي الدلاله نو الدلالتو کې د الف لام نه ده دا د عهد د پاره ده او دی کې پیسه هغه دلالت ته اشاره کم چې اهدنا الصراط المستقیم کې موږ د هدایت معنا کړی و الته تاسو ته ویلو الهدایت دلاله بلطف دلاله نو الته دلالت نکره راوړی و ها پوهیږي او چونکې دلته د هدایت یو ځل مخکې تذکره وشوله نو دلالت یو ځل ملمانه دی با ها دی ګوري را ګوري تاسو پوه شولې هدایت معنا مخکې یو ځل دلالت ذکر شوله نکره او اوس خو چونکې دوباره ذکر کیږي نو مخکې ماحود شته نه الف لام عهدی دی ها نو معنی الدلالتو معنی اغا مخصوص دلالت چی سره د بلطفین ټکی نو او په سوره فاتحه کې اهدنا کې تیر شوی دی پوه شولې برابر خبره دا فی صرف کدا دلالت موصل وی او که غیر موصل وی دلالت موصل وی او که نیها نه د هدایت چې کومې دوه معناګانې دي اراءت چې هغه تش اراءت ته بغیر د ایصال نه او بل ایصال نو هغه دواړو ته شامل شولو ها معنا د هدایت دلالت هغې تم شامل دی او دی بل تم څه شولو ځکه یو کې صرف دلالت ته بغیر د ایصال نه بلکې دلالت مال تاسو پوه شولای به خبره باندې ها او د هدایت نه دلالت موصله نه ده مراد دلالت پوهیږئ به خبره باندې کله هدایت په مفهوم او په معنا کې ایصال څه شي معتبر شي سشي نبیا به هدایت بغیر د اهتدا نه ناراضي خامخا ور سره اهتدای او حال دا دی چې هدایت قران شریف کې راغله اهتدا ور سره نشته دی الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى ثمودیانو ته مونږ هدایت وکړلو خود هدایت نرستو د اغي اهتدار نه له هدایت قبول نکو هدایت یافته نشو بلکې فاستحب العمى على گمراهی واغستله زید واغستو ده نو هغه د هدایت شته خو اهتدا ور سره پوهیږي د هدایت ثمره اهتدا ده پوه نه شولې عرب وايي هدیته فلم يهتدي ما ورته لارو خودله لار خودل قبول نکړله ها اهتدای نه پته ولګي د لافظ چې څو د هدایت په مفهوم کې ایصال نشته ده څه نشته ده بس دلالت ته خواک موصلی او که غیره الته تاسو ته ویلو چې قاضي صاحب دا سه ټکه اوې د دلالت ته چې اراءت او ایصال دای دواړه پرده شو ها نو نه اشتراک لازم شو او نه حقیقت او مجاز ها پوهیږئ چې مونږ وایو چې یاره دا لفظ مشترک دی د ایصال او د اراءت منځ کې یا وایو چې یوه معنا حقیقي ده او بلې نه دا استعمال د لفظ دی په معنا حقیقي کې ها
معنا حقیقی څه شی دی دلالت او هغه دلالت بیا دو فرد لري چې کوم فرد ته اخلي نه استعمال په معنا حقیقی او اشتراک هم نشته دی معنا یو ده لفظ موضوع دی د صرف دلالت تفاره دا ځان خبره ده چې دلالت بیا دو فرد لري په بنه شوله الته خبره کړې و وقيل الدلاله الموصله الى البغيه د دې قائل هغه صاحب د کشاف ته امام زمخشری رحمه الله هغه وايي چې نه د هدایت معنا دلالت موصله ده دلالت داسې دلالت چې هغه موصلی معنا هغه چاته چې تا دغه کو دلالت پويږي هغه ورسی بغیه او مطلوب او حق ته الدلاله الموصله الى البغيه بغیه لیکيږي ستا مطلوب ته افتغاء معنا تلاش ته کنه د بغیه معنا کم شي چې ته تلاش کې هغه د حاصل کو نو هغه ته مطلوب وایي ها حاصل شوی سیزو دا قول چونکی د قاضی صاحب خوخ نه دی قیل سره نقل کو تمریز ته اشاره ده او دا لانه جعل د دې قیل والا اول دلیل له ها خور ته ګوره لانه زکه هدایت جعل ګرځولې شوی د مقابل الضلال د دلالت مقابل الکه کم ځای ګرځولې شوی دی په قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ان او اياكم مونږه یا تاسو په هدایت یا په ضلال پوهیږئ دلته وګوره فیسب د هدایت په مقابله کې سره راغلی دی ضلالت راغلی او ضلالت ویل کېږي عدم الوصول ته عدم الوصول د ضلالت معنی خیبت او خسران چې ته د طریق مستقیم نه نامراد شي تاوانی شي او حاصله نما ته ګوره د ضلالت په مفهوم کې افسب عدم الوصول معتبر دی چې دې کې به حق ته نه رسېږي حق ته نو دی خوا چې مقابله کې هدایت راغی نو دی کې به وصول معتبر شي چې تقابل شي برابر شي الته عدم الوصول معتبر دی نه دلته به نو تقابل به راشي او کنه دلته ته سم معتبر نه کی نو بیا خو جمع راتللی شي بیا خو تقابل را نه دی بیا خو د یو بل متقابلینو نشولو تاسو پوه شولای به خبره باندې نو اصول د هدایت په مفهوم او په معنا کې معتبر نکړل شي نو بیا څنګه راځي تقابل دا یو دلیل شو د کشاف والا تاسو ورته جواب وکئ تاسو ورته ما ته ګوره لعلا هدن کې چې دا کوم هدن راغله دا هدن لازمی دی او د دې معنا اهتداء ده صدا پوهیږه خبره باندې د دې معنا نو د زلال په مقابله کې چې کوم هدایت راغله دا هدایت لازمی ده او هدایت لازمی کی اصول یې هغه معنا اهتداء ده او زمون خبره چې د یو بل سره شروع ده نو موږ په هدایت متعدی کی خبره کو پوهیږه په هدایت نو آیا په هدایت متعدی کی سشته ده اصول شته ده او کنيشته ده او تا په دلیل کې ما ته هدایت لازمی پیش کو نو داغه په مفهوم کې اصول ده ناغه مقابل د زلال ذکر راغی پوهیږه خبره باندې یاد مونږ کړل خبره لعلا هدن او فی ضلال کی چې کوم هدن راغله دا هدایت اوله مخکې آیات تو ګورئ کنه مونږه یا تاسو په هدایت یا په بوشوله دا د خطاب غ ناشنا طریقه ده ها یو ته وسلی ته زه په هدایت او ته په گمراهه نو په دې غله وسور دي نمونګه یا تاسو په هدایت یا په داسې اندنا خو ښکارا خبره ده
هدایت یافته گمراه خو انداز داسې اختیارول پوهېږئ به خبره نافي صاحب دلته وګوره مونږ په هدایت یو نو څه مطلب مونږ په اراعت یو نه مونږ په ایصال یو دلته د هدایت معنا اوس هغه اهتدا وانه معنا مونږ هدایت قبول کړی دی لارښودل نه چاته اراعت نه مونږ قبول کړی دی او تاسو زلال معنا تاسو نه دی قبول کړی نو زلال مقابله کې چې کوم هدایت دلته راغلی دا لازمي دی او د دې معنا اهتدا ده مونږ مهتدین یو او تاسو غیر مهتدین یې تاسو پوه شولې او زمونږ خبره چې شروع ده د دې سره هغه په هدایت متعدیه کې ده هدیته والا مادته لارو ښودله مادته دلالت وکړو کم دلالت موصل که غیر موصل نه مونږ وایو هر یو چی او هغه وایي نه ایصال والا نه هغه هدایت دلته نه دی ذکر شوی دویم دلیل افیس صاحب ولانه لا يقال مهدي الا لمن اهتدى الى المطلوب افیس صاحب مهدی دا اصل کې مهدو د اسم مفعول له د هدایت څه دی نو اسم مفعول مهدی دا لفظ نه دی دا هغه چا د پاره ویل کی کم سړی چې ایصال ال المطلوب مطلوب ته رسیدلی او هدایت قبول کړي کنه پوهیږه به خبره باندې اوس چاته چې اهتدا نی حاصل شوی هدایت نی قبول شوی هغه ته مهدی نه ویل کیږي نه پته ولګیدل چې د هدایت په مفهوم کې ایصال شته ده ها ولې مهدی چې اسم مفعول نه د چا ده د لازمین هو مفعول نه راځي خدای دغه متعدی نه سره راغله نه پوهیږي نو مهدی هغه کس ته ویل کیږي چې هغه هدایت قبول کړي هدایت نو چې هدایت قبول کو ایصال راغی کنه نو هغه د هدایت په سله کې دا اسم مفعول چې راغله ده خدای چا نه راغله ده د پهلی متعدی نه راغله نو هغه هدایت ته ایصال پکې راغی ولانه لا يقال مهدي الا لمن اهتدى الى المطلوب نو پته ولګیدل چې ایصال د هدایت په معنا او مفهوم کې څه شلو معتبر شو مونږ ورته وایو چې دا مهدی ټکی نه دی دا هغه کس ته ویل کېږي چې چا هدایت قبول کړی او کم مطلوب ته رسیدلی خو عرض نه چې د مدح فضای کې استعمال شي د مدح او چې د مدح زینی دا غیر علاوه کې استعمال شي نه بیا د مهدی معنا ضروری دا نه چې هغه کس دی چې هغه دی حق ته رسیدلی نو پته ولګېدله که د هدایت په مفهوم کې څه معتبر وی ایصال نو بیا پکار دا ده چې د هدایت نو څومره مشتقات دي دا مفعول به دا مفعولم دا اسم مفعول پکار دا ده چې هر ځای به دې کې ایصال وي او هر ځای خو نه صرف په هغه ځای کې چې کله په مدح کې استعمال شي چې مدح کې نو بیا به کې نه نو پته لګېږي چې هدایت کې دا شی شته دی نه او دا د مقام د مدح نه راغلی دی موږ خو مخکې ویلو چې د هدایت معنا څه دی دلالت بلطف خوا که موصل یو کسی نو دلته هغه یو فرد واغستلی شو ایصال والا خو د څه د وجې نه واغستلی شو د دې وجې نه چې د هدایت په مفهوم کې ایصال دی د دې وجې نه چې مقام د مدح دی نو دلته دا بل ماله دا والا نه پوهېږه په خبره په دې جواب باندې پوه شولې ستاسو محشي لیکلي ولولا قرینة المدح لم يتبادر منه الا الدلاله بلطف که د مدح قرینه نه وي نو بیا ته صرف دلالت معلومیږي او دا بل ټکی ایصال حفیظ صاحب دې پورې پوه شولې و اختصاصه بالمتقین قرآن کریم حفیظ صاحب صرف د متقیانو دپاره هدایت دی بل دې کې خو راځي هدى للناس ټولو خلقو دپاره هدایت او دلته څه وایي هدى نتا توای و اختصاصه بالمتقین دا هدایت چې خاص شوی د متقینو پورې او حال دا دی چې د قرآن کریم هدایت خو هر مسلم او غیر مسلم ټولو ته څه دی د دې وایي پیسه چې دلته د هدایت نه مراد ثمرة الهدایت ده ها
قرآن کریم هدایت ته د متقیانو د فاره او هدایت دی پورې خاص ته نه د دې هدایت چې کومه ثمره او میوه ده هغه چا پورې خاص ده ولی قبلی هدایت څوک متقیان او نور ته هدایت او دلالت کیږي خو ثمره غي نه حاصلې ولکه تاسو نه پوهیږئ ها دا مدرسه د هغه طالبانو دا چې څوک سبق یادي نو ولې دا نور پکې دي نه څه مطلب ثمره څوک چا واغستله چې څوک سبق یادي چې نه یادي نو د هغې دپاره بس هغه هدل للناس دی خو نور څه فایده خو راغله د هغې ته نو دکه شان دلته هدل للمتقین څه معنی ده هدن هدایت للمتقین لام د اختصاص لپاره دی دی پورې خاص دی دا څه مطلب هدایت خو ټولو خلقو ته دی دعوت ټولو خلقو ته ورکړلی شوی نه دی مجاهدینو چې به کوم موقع ته تلل نو لومبی به دعوت ورکو که نه اسلمو و تسلمو الفاظ راغلی که نه نو لومبی دعوت راغلی بیا وروستو جهاد راغلی نو پته ولګېدله چې څه هدایت ټولو ته څه دی دا اسلم څه دی دا هدایت نه دی چې اسلام ته راشه دا ډېره ښکلې لار ده دعوت شولو که نه اراد شولو بیا وروستو د هغې نه وروستو دغه راغلی نو واختصاصه بالمتقین لانهم زکدا متقین المهتدون به وګوره دې څه دي هدایت قبلی به په دې سره والمنتفعون او دا متقیان فائدہ حاصلی بنصبه په دلایل د چا باندې د قران باندې پوهیږئ وان كانت دلالته اگر چې نفس دلالت اپی سب د قران او نفس اراءت اغا عامه لكل ناظر اهر ناظر ته څه دی عام دی چې کوم د فکر او د نظر خاوند دی بس هغه ته ټولو ته څه دی عام دی من مسلم او کافر کاغه مسلمان او کسي وبهذا الاعتبار او په دې اعتبار سره قال الله تعالی بل فرمایلی هدل للناس هدل قران کریم هدایت ته د ټولو خلقو لپاره معنی نفس اراءت نفس دلالت ټولو لپاره ده حکم کس چې د اراءت او د دلالت نرستو هدایت قبلی او اهتداء او ثمره اخلي نو دا متقیان دي صرف ها